عاشق ته د خپل معشوق د خولو بدبویي دا د ډېرو خوشبویانو نه خوښه وي، ډېره د خوشبویانو نه ورته خوښه وي. دکه شانتې دا روژهدار چې دا د الله معشوق دی. کله چې ده روژه ونیوله دی الله ته دومره نږدې شو چې دی د الله معشوق وګرځېدو، دی د الله محبوب وګرځېدو. اوس د ده د خولې نه چې کوم بوی ځي الله ته دا د مشکو د عنبرو نه ډېر خوښ دی. دا د الله محبوب دی محبوب، او د محبوب د خولو بوی هم عاشق ته د ډېرو عطرو نه خوښ وي. دا بیا د باب د عشق نه دی، ځکه چې الله تبارک و تعالی ته په عملونو کې خوښ عمل چې دی نو هغه روژه ده. په عملونو کې خوښ عمل الله تبارک و تعالی ته هغه روژه ده. حدیث مبارک کې راځي وایي دا روژه د ټولو نیکو اعمالو دپاره دروازه ده چې کله تا روژه ونیوله که نه نو بیا به دې هر نیک عمل ته خواهش کېږي. ګوره چې تا روژه نیولي که نه نو تلاوت څومره زیات کوي، ذکر و اذکار څومره کوي، تهجد څومره کوي، هر نیک عمل درته بیا آسان دی که آسان نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي زما امت ته الله تبارک وتعالی په روژه کې 5 خبرې داسې ورکړي دي چې دا بل امت ته یې نه دي ورکړي. کمې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امتیانو کې چې کوم روژهدار دي د هغې د خولې بدبوی الله تبارک وتعالی د مشکو نه ډېره زیاته خوښه ده. د روژهدار د خولې نه چې کومه بدبوی ځي د الله تبارک وتعالی د مشکو د خوشبوی نه ډېره زیاته خوښه ده. محدثینو د دې حدیث په تشریح کې ډېر اقوال لیکلي دي، خو یو قول یې پکې دا لیکلی دی وایي الله تبارک وتعالی به دې روژهدار ته د قیامت په ورځ باندې ته دې بدبویۍ بدله د خوشبویۍ په صورت کې ورکوي. د د خولې نه خو د روژې په حالت کې بدبوی تله، خو د دې بدله به الله ده ته داسې ورکوي چې هغه به خوشبو وي، خوشبو د دماغ به تازه کوي، داسې بدله به ورته الله تبارک وتعالی ورکوي. دویم قول پکې د محدثینو دا دی چې کله خلک په میدان محشر کې د قبر نه راپاسي که نه نو د روژهدارو د خولې نه به داسې خوشبوی ځي لکه د مشکو خوشبو چې وي. داسې خلک به یې پیژني د لرې نه چې دا هغه انسان چې په دنیا کې به د الله د یرې نه روژه نیوله، نن د قبر نه پاسېدلی دی، ټول میدان محشر په خوشبو باندې تر و تازه کړی دی. د خولې نه داسې ښکلې خوشبو روانه ده، د لرې نه به پیژندل شي چې دا هغه انسان دی چې په دنیا کې د الله د یرې نه روژې نیولې. دویم قول پکې دا کړی دی چې د قبر نه راپاسي د خولې نه به خوشبو ځي. او دریم قول پکې محدثینو دا کړی دی وایي د روژهدار د خولې دا بدبویي نه ده، دا بدبویي دا بدبویي الله ته د مشکو د خوشبو نه خوښه ده، دا بدبو ورته خوښه ده. او بیا دا د باب د عشق نه دی، د باب د عشق نه دی. عاشق ته د خپل معشوق د خولو بدبویي دا د ډېرو خوشبویانو نه خوښه وي، ډېره د خوشبویانو نه ورته خوښه وي. دکه شانتې دا روژهدار چې دا د الله معشوق دی. کله چې ده روژه ونیوله دی الله ته دومره نږدې شو چې دی د الله معشوق وګرځېدو، دی د الله محبوب وګرځېدو. اوس د ده د خولې نه چې کوم بوی ځي الله ته دا د مشکو د عنبرو نه ډېر خوښ دی. دا د الله محبوب دی محبوب، او د محبوب د خولو بوی هم عاشق ته د ډېرو عطرو نه خوښ وي. دا بیا د باب د عشق نه دی، ځکه چې الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خوښ عمل چې دی نو هغه روژه ده. په عملونو کې خوښ عمل الله تبارک وتعالی ته هغه روژه ده. حدیث مبارک کې راځي وایي دا روژه د ټولو نیکو اعمالو دپاره دروازه ده چې کله تا روژه ونیوله که نه نو بیا به دې هر نیک عمل ته خواهش کېږي.
ګور چې تا روژه نیولي که نه نو تلاوت څومره زیات کوي، ذکر و اذکار څومره کوي، تهجد څومره کوي، هر نیک عمل درته بیا آسان دی که آسان نه دی. دا روژه د نیکو اعمالو دپاره دروازه ده چې کله دا تا ونیوه بیا هر نیک عمل تا ته آسان دی. خو چې ما درته وي چې روژه ګورې روژه وي ښه، روژه یوازې دا نه ده چې خوراک څښاک نه دي ځان وساتو، د روژې چې څومره آداب دي په هغې د ټولو عمل وکړو، د نظر حفاظت تی وکړو، د غوږونو حفاظت تی وکړو، د ژبې حفاظت تی وکړو، د لاس حفاظت تی وکړو، د خپو حفاظت تی وکړو، ګناهونه دې پرېښودل، بیا ته ګوره نیک کارونه تا ته څومره آسان دي. نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د روژهدار د خولې بدبوی چې دا الله ته د مشکو د عنبرو ډېره خوښه ده. پس بعضې علماو دا مذهب دی وی روژهدار به مسواک نه کوي، روژهدار به مسواک نه کوي ځکه د ده خولې بدبوی چې دا الله ته خوښه ده. نو چې کله دی مسواک کوي خو د خولې هغه بدبوی بیا ختمیږي که نه. خو نه، زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې د دې نه هغه بدبویي مراد ده چې د لوږې د وجې نه د معدې نه راځي، د غاښونو بدبویي نه ده مراد، هغه بدبویي مراد ده چې کم د لوږې د وجې نه د معدې نه راځي. نو لحاظه روژهدار سړی مسواک کولی شي، دا د احنافو مذهب دی. دویم نبی علیہ السلام فرمائی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْتِرُ. نبی علیہ السلام فرمائی وی زما امت تا اللہ تبارک و تعالی دویم دا خبر ورکڑی دا چې ترسو پوری د روژه نیولی کنا ته د پاره میان په اوبو کې د مغفرت دعاګانې غواړي. د سهار نه واله تر ماښامه پورې ته روژهدارې، نو په دریابونو کې چې څومره میان دي دا ستا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. الله دې پلان کې ستا د یېرې نه روژه نیولې ده، الله ته ورته مغفرت نصیب کا، الله ته ورته مغفرت نصیب کا. د دې میانو ذکر ولې وشو؟ خو د میانو ذکر ځکه وشو چې دا میان د انسان نه ډېر لرې دي، مونږ په وچه یو، هغه په لمده دي، په اوبو کې دي. نو ته الله ته دومره نږدې شوې چې ستا هغه نږدې مخلوق خو پرېږده او ستا هغه لرې مخلوق هم ستا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. کله چې یو انسان الله ته محبوب شي که نه، نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام ته وفرمایي ای جبریله دا پلانکي انسان نه دی، د سره زه مینه کوم، ته سره هم مینه وکړه، دا ما ته خوښ دی. نو جبریل علیه السلام هم دغه انسان سره څه شروع کړي؟ مینه شروع کړي. بیا په اسمان کې आवाज وشي پلانکې انسان الله ته ډېر خوښ دی، الله ورسره مینه کوي، ای فرشتو تاسو سره مینه وکئ. نو تمامې فرشتې هم د دغه انسان سره مینه ساتي. بیا الله تبارک وتعالی په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړونو کې د دې انسان محبت واچوي، د نیکانو خلکو. دا نیک انسان بیا د نیکانو خوښي. اوس که یو نیک انسان د بدانو خلکو خوښ بدې شم دا څه خبره نه ده. د نیکانو خلکو په زړونو کې الله د محبت واچوي، نو د نیکانو خلکو بیا دا سړی صحیح خوښ وي، خوښ. حتی در دې پورې چې دی الله ته دومره نږدې شو، الله ته دومره محبوب وګرځېدو چې هغه نږدېکان خو پرېږده چې د ده نه کم ډېر لرې دي چې په اوبو کې اوسېږي، هغه هم د ده لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. ورنه د ده لپاره په ځنګل کې ځناور هم د ده لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي، کوم انسان چې روژه نیولې ده. الله تبارک وتعالی دې موږ په دغه کې وګرځوي. دریم نبی علیہ السلام فرمائی وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ. د روژهدار د پاره الله تبارک وتعالی روزانه جنت ښایسته کوي، روزانه ورله جنت ښایسته کوي. یو حدیث مبارک کې راځي وی د کال د اول نه واله تر رمضان المبارک تر میاشتې پورې الله تبارک وتعالی د ده لپاره جنت ښایسته کوي. بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي وی زما بندگان به زر ده چې د دنیا دا غمونه د ځان نه واړوي او دې جنت له به راځي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي وی
بل دا چې وتصفد فیهم مردة الشیاطین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رمضان المبارک په میاشت کې دا غټ غټ شیطانان تړلی کیږي لوی لوی شیطانان تړلی کیږي او د دې هغه مشاهده موږ په خپل سترګو سره کوو تاسو وګورئ که نه د رمضان المبارک میاشت چې شروع شي په کار خو دا و چې شیطان په دې کې خپل زور ښه لګولی که نه چې راشه د خلکو د بخرې میاشت شروع شو چې زه دا خلک ښه په شاړو سر کم په کار داسې وکنه چې د شیطان خپل زور د نورو میاشتو په نسبت سره په دې روژه کې ډیر کولی خو د شیطان زور د رمضان مبارک په میاشت کې کمی وګورئ ډیر شرابیان کبابیان به تاسو لیدلي چې د رمضان مبارک میاشت شروع شو هغه شراب پرېږدي ډیر بدکاران به تاسو داسې لیدلي چې د رمضان مبارک میاشت شروع شي خپلې بدکارۍ پرېږدي ډیر ډانسونو والا ډیر بربند ګرځېدو والا به تاسو لیدلي چې د رمضان مبارک میاشت شروع شي نو هغوی لوپټي په سر باندې راواچوي دا ولي الله تبارک وتعالی غټ غټ شیطانان وتړي بیا کو ته وایي چې یاره دا ګناهونه خو پکې بیا هم کېږي په رمضان المبارک په میاشت کې بعضې خلک داسې بدبخته پکې چې د رمضان المبارک په میاشت کې هم ګناه کوي نو دا ولي نو غټ شیطانان وتړلی شي خو واړه شیطانان خو آزاد دي که نه هغه یا دا دویم دا دی چې یو سړي ټول کال ګناهونه کړي نو د دا ګناه بیا فطرت ګرځېدلی دی د ګناه سره عادت شوی وي د چې ګناه نه وي کړي بیا دله خوند نه ورکوي بیا دته شیطان ضرورت نشته دی بیا د شیطان ضرورت دته نشته دی په خپله شیطان جوړ شوی وي د ټول کال دومره ګناهونه کړي کو شیطان وتړلی شي هم دته بیا ضرورت نه وي د ده نه په خپله شیطان جوړ شوی دی ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان ګناه وکړي په دې زړه تور داغ ولګي چې کله دې توبه وباسي الله تبارک وتعالی دغه داغ وران کړي خو که دې توبه ونه باسي بل ګناه وکړي نو بل داغ په زړه ولګي بل وکړي بل داغ ولګي بل وکړي بل داغ ولګي دا زړه تک سپینې خو په ګناهونو سره تور تبخې شي تور تبخې شي بیا دې هغې حالت ته ورسي چې دته بدي بدي نه ښکاري ګناه نه ښکاري الله تبارک وتعالی بیا د دغې زړه نه تعبیر کړی دی کلا بل ران علی قلوبهم کله وی ختم الله علی قلوبهم الله تبارک وتعالی د ده په زړه باندې اوس مهر ولګو مهر دا مهر په الله اسې نه دی لګولی دا مهر په د ده د عمل د وجې نه لګېدلی دی د ګناه کو توبه یې نیسته ګناه یې کو توبه یې نیسته اوس شیطان تړلی شوی دی خو د ده د زړه نه تور طبخې جوړ شوی دی ده ته ګناه نه ښکاري نو بعضې بدبخته پکې داسې چې د رمضان مبارک په میاشت کې هم ګناه کوي دا ولې ځکه د ده زړه تور شوی دی د ده شیطان ته ضرورت نه دی پاتې شوی د ده نه په خپله شیطان جوړ شوی دی الله دې موږ د دې حالت نه وساتي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک په اخره شپه کې تمام روزهدارو ته مغفرت نصیب کوي تمام روزهدارو ته مغفرت نصیب کوي صحابه کرام حیران شو چې دا خو ډیره غټه خبره ده کیدای شي نبی رسول الله والسلام دا د لیلة القدر شپه یادوي وی د الله پاک پیغمبر لیلة القدر کې ورته الله مغفرت نصیب کوي نبی رسول الله وسلم فرمایي لا لیلة القدر فضائل او د هغې برکات خو په خپل ځای باندې خو د رمضان المبارک چې کومه اخره شپه ده الله تبارک وتعالی په دې شپه کې ټولو روزهدارو ته مغفرت نصیب کوي الله دې پکې زموږ نوم راولي الله دې پکې زموږ نوم راولي چې د رمضان المبارک میاشت تېرېږي او الله پکې موږ ته مغفرت نصیب کړي خو ما درته وړومبې ویرونو یو خبره مې درته وکړه مې تا ته به څنګه پته لګي چې د رمضان المبارک په میاشت کې الله ما ته بخښنه وکړه که ونه کړه نو د هغې علامت دا دی چې د رمضان المبارک په ټوله میاشت کې تا روجې نیولې وي تا تراویح کړې وي تا د الله په دربار کې د خپلو ګناهونو جړه ډیره کړې وه
الله ته د خپلو ګناهونو نه بخښنه ډېره غوښتې وه چې دا کارونه تا د رمضان مبارک په میاشت کې کړي پوه شه چې الله پکې ماته څه نصیب کړی دی مغفرت نصیب کړی دی او چې روجي دې نه دي نیولي تراویح دې نه دي کړي یو ټایم ته جومات ته نه راغلی چې الله ته د خپلو ګناهونو جلا کړې ده پوه شه چې بیا زه په هغې بدبختو انسانانو کې الله دې په هغې کې موږ نه راولي الله تبارک وتعالی دې موږ ته مغفرت نصیب کړي ورونو د رمضان المبارک میاشت ده موږ بختور یو چې الله موږ دې میاشت ته راورسولو دا موږ بختور یو دې میاشت کې حاضرېدل یقینا دا د انسان خوش قسمتي ده ولې ستا یو نفل الله په فرضو بدلی یو فرض دی الله په اویا بدلی الله تبارک وتعالی فرمایي چې تا روژه نیولې ده تا په اسمان کې فرشتې د مغفرت دعاګانې غواړي په سمندر کې درله میان د مغفرت دعاګانې غواړي په ځنګل کې درله ځناور د مغفرت دعاګانې غواړي څومره بختور انسان یې آیا دې میاشت کې حاضرېدل دا د انسان د بختورتیا علامت دی که نه دی یقینا موږ بختور یو چې الله په موږ باندې رمضان مبارک میاشت راغله دا په موږ باندې الله یو نعمت راوستو خو وروڼو د دې نعمت ناشکري ونه کوئ نعمت ناشکري ونه کوئ چې څومره درنه کېږي دومره د قرآن تلاوت وکړئ چې څومره درنه کېږي د لا اله الا الله ذکر کوئ استغفار وایئ د الله نه جنت غواړئ د جهنم نه پناهي غواړئ راځئ الله ته د خپلو ګناهونو جړا کوئ بخښنه غواړئ الله تا فرمایلي چې په رمضان مبارک کې زه هر انسان ته بخښنه کوم الله ما ګناهګار پکې هم شامل کا الله ما ګناهګار هم په دغې بخښونکو خلکو کې شامل کا نو دا میاشت درنه ګورې په غفلت تېره نه شي ښه